دا سړی له کپړه ورکړی غیب دې ورته دی ښودلی دا خو توکره دا پیسې زه نشم خوړی لاړ استبل ته خپل اسر افرانسته وخت ورته د شاګرد نه تپوس کو سړی څنګه و علامات یې څنګه و ټول شکل صورت دی یاد کو یاد کو اسر افرانستو استه وختو په اس باندې روان شو تپوس کوي زی حتی در دې پورې چې د کوفې نه عراق ته راورسېدو او اخ که سړی معلوم کو او چې معلوم یې که پیسې ورته په لاس کې کېښودي وي تا زما نه کپړه راوړې وه خو تا ته غیب نه بیان شوی تا کپړه راوړې خو تا ته غیب نه دی بیان شوی دا د امام صاحب رحمه الله تقوا و تقوا تا ته غیب نه دی بیان شوی یو زمونږ معاملات دي اوس که الله دې رحم وکړي امام صاحب رحمه الله به چې په کومه ورځ باندې وریځ وکنه وریځ به وه نو ټولو دکاندارانو ته به وي مارکیټ والو ته به وي دکان نن د وخت را بند کړئ ځکه رڼا پوره نشته دی خلکو ته به د کپړې د رنګ پته نه لګي رڼا پوره نشته وریځ ده خلکو ته به د کپړې تعین پوره نه کېږي رنګ به ورته نه معلومیږي الله نن سبا تللی دکانونو ته د کپړې څومره لایټونه یې ورته لګولي په دوکانو کې دومره لایټونه لګولي که نه چې په دوکان کې دننه کپړه ګوري او دا خو ډېره زیاته ښایسته رسم چمک وي چې کور ته یې راوړي بیا به وایي چې ګورې چې زه خطا شوی یم کوم بله کپړه مې راوړې ده خو دا خو هغه نه ده دا خو هغه شان نه ده څنګه چې دوکان کې ښکلې وه دوکان کې دومره لایټونه مونږ لګولي مونږ وایي زمړی دلته دې ورته ښایسته ښکاره شي دې ځای نه وباسي دې پوه شه کاري پوه شه نو یو د امام صاحب رحمه الله دغه سړي ته څه وفرمایل څنګه چې به کعبه نظر پرېوځي نو دا دعا وغواړه چې الله ما مستجاب الدعوات وګرځئ نو کم سړی چې درود شریف ډېر زیات وایي دی به مستجاب الدعوات وي الله تبارک وتعالی به د دعاګانې ډېرې زیاتې قبلوي نو په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود ډېر زیات وایي